وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما آمن بالقرآن من استحل محارمه وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. انتہائی قابل عزت و احترام علماء کرام، عام و قدرمندو مسلمانانو رونو، د سحر نه تاسو بیانونه واورېدل. آخري یو څو خبرې به زه وکړم، چونکې دا مدرسه د بناتو مدرسه ده. څه خبرې به صرف هغو دپاره وي او نور عام دین دی، هغوی له هم دی او موږ له هم دی. هغه زه ابتدا کې کوم، بیا نورې خبرې کوم انشاءالله. دا بچی چې کوم قرآن کریم ولسته یا رستو دی شروع دی لولی لگیا دی، اللہ رب العزت د دینه صحیح با عمله او د علم حق ادا کون کی جوړ کی. دا کار زمن صرف نمائش نشي چې انعام ملاو شو، نوم واغستی شه، صادر واچولی شو، پټکې وتړلی شو. دا نظامونه څه مخکني دور کې نه و. نو د هغه دور علما ویښته به یې څیرول، د دنیا هېڅ طاقت د هغوی جواب نه و کړی. دور زموږ ستاسو راغې، تمام کاروبار نمایشي شو، هیڅ اثر د دین پاتې نه شو. بد پیکش بل منګي مونږ ورته وي چې مالګه پکې نه وي. مالګه هغه خوږوالی ختم شو. د بناتو مدارس چلول ډېر ګران کار دی. په لکونو اعتراضونه په تا راتلی شي، ته به دا داسې چلی چې ستا په سپینه جامه داغ ونه لګي. دنیا مدارس دي، شکایتونه پکې راغلي دي، خلکو نفرت ته پیدا شوی دی. د دې ځای ملګري مخلصین دي، الله دې نور ول اخلاص نصیب کی چې دې کې به دو ډېر احتیاط نه کار اخلي. با پرده پړاول لري به یې هغوی سپیکر په ذریعه څنګه چې دو وایي داسې نظام دی چې هیڅ قسم اعتراض کوونکي د اعتراض ځای نه وي. دا مسله خوند نه کوي، شور او مانه نه کېږي، نور چله دا چل ورځي. نو دقه شی دی، دا نمایش چې جوړ شي ته نه جو دقه حالي بیا څه دی حرامي. نه ځان سره څه شی وړي، ورته الټه ځان پاله کی. ناپوه زمیندار به چې یوې کوله که نه ګوټ کې به غوان
را ګرځول نو هغه پاله به یا غوی ته اړمه کړې وي او ځان ته به اړمه کړې وي نو هغه یوې کرل او د فصل انتظار د هغه څه کوي زمیندار ځان پاله کو نو ځان ونه پاله کو لږ خیال کوئ نو الله اکبر دې کې ډېر احتیاط به لګي کومې بچی هغوی لولي کم ذموار زنانه چې هغوی ته دین ښي د هغه ذموارو ناسته ولاړه به داسې وي چې دا بچی د هغوی نه نصیحت واخلي که د هغوی ناسته ولاړه د هغوی جامه د هغوی پوزیشن داسې وي چې څنګه بازار کې دی نو بیا ونه شوه بیا یې ضرورت نشتی د سره دا ترتیب ختمې کوي دا سبا ذریعه د بېعزتۍ ده د بل څه شي نه ده دې کې به دا ملګري زموږ ډېر خیال به کوي د هغوی جامه د لولونکو زنانو د نورو نه بدله به وي نن خو معاشره داسې ته راغله چې هغه پښتو یو د عزت جامه وه ختمه شوې ده د هغې جنازې وتې دي موږ مسلمانان هم یو پښتانه هم یو د پښتو ډېرې خبرې د قرآن کریم د منځه دي ځینې بلکل ټکراو دي هغه چې درسونه اورېدی کېږي الحمدلله د علاقې د حق پرستو عالمانو دي قرآن و سنت بیانېږي هغې باندې عمل ضرورت سره پاتې دی کوم ځای کې چې د دې قرآن بیان نشته والله العظیم زه دې دنیا کې ګرځم څه حال د هغه قوم نشته هغه ځای کې په ټیک کې اګاه نه دي نه مولیان اوزګار دي چې ورته وښیي نه میان دا طلب شته چې موږ سله پیدا وو موږ ته الله څه ویلي وو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغلی وو څه خط یې راوړی وو د الله نه هېڅ پته نشته دی حیران یو چې د مولیانو به سالي هغه نور خو څه کوي ځکه دا خو ډاکټران دي مرض مردان کې را روان دی د دې ځای عالم بتاته وي دا دا کینسر را روان دی علاج دا دی پال دا دی دوی دا ده ګوره یاد ساتئ مردان کې را روان دی دلته را رسي داسې د دوی په پارسه نظري دوی به ځان ته نه ګوري چې څه ښه یم که بد یم پوزیشن مې سم دی او که ښه نه دی ځان ته به نه ګوري د دوی مثال د شپنکیرې هغه خپلو ګډو حفاظت کوي ښه ورشو ښه د سر راولو ځای ښه واښو ځای او چې مړي وي اوبه ډېرې وي سکلي وي دوی په سوري وي د خیر د کې پوندې چاودي نن دا شی نشته نه میلاویږي رونو خفه کېږو به نه میلاویږي نشته دنیا نمایش راغستې ده خوان خراب ځکه شو شاه اسماعیل شهید رحمه الله تقریر وکړه بالاکوټ کې د جمعې تقریر یې وکړه لرې نه به دا بوډاګان راتلل ځوانان به راتلل الله غلی یو ملکه ورکړ وه هر چا جدا یو انداز وي زړه او خولې نه چې په یو حساب خبره راوباسي دا کاڼي کې پور را پورې وځي دا حقه قرآن دی چې په محمد رسول الله راغلی دی دا ګمان دې نه کوو چې هغه وخت کې دی کې اثر اوس نشته اثر ځکه نشته زه صحیح زده کوم نه زه صحیح معنو کې اخلاص سره چې یا الله د چا جهنم په جنت بدل شي په دې ارادې زه بیانوم نه نو زما تقریر نه خلکو له الټی راځي نو چې کله به د نه خلاصېږو چې کور ته لاړ شي یو باران دی او ده راکیستی حقه قرآن دی رونو صحاباو د محمد رسول الله دور پرېږده په رئیسته دور کې د دا اثرات معلوم دي که نه شاه صاحب تقریر وکړ ټیمونه ګړی هر چا سره غریب خلک د کم ځای وي یو بوډا د لرې نه را روان دی راورسېد خلک تل له شاه صاحب وروستو روغ ونیوځي پیزار ځای ته لاړ بوډا میلاو شو بابا چې ته اوس رالې موس خو شوی دی وی زه خو ډېر لرې نه رالم مې زه به د شاه صاحب تقریر واورم او زما خو کړه وشو هغوی پروا مو کو ته خپل موز زر غونې وکړه
او زه هغه تقریر به تا ته زه کوم وی ته یې هغه وی زه یم هغه نور څوک نشته رونو هغه زر خپل موز وکړه بیا دې منبر ته وخوت ده ته وی کښېنه دې ځای کې په حق انداز جذبات چې څنګه هغه په سوونو خلکو ته وو حق شان دې یو سړي ته تقریر وکړه بیا وی بابا جی که الفاظو کې مخکې رستوالی یا کموالی یا ډیروالی به راغلی کموالی به ما کوشش کړی دی خو هغه مسله چې کومه بیان کړ د هغه ما ټولې چې کومې ما ویلې وي هغه په سوونو ته ټولې مې تا ته وی زه پوه شوم خو زه تا نه یو تپوس کوم زه تا نه دا تپوس کوم چې په سوونو خلکو ته خو خلک جذبات کوي مقررین او زګونه غورځي او لاسونه خپې هر څه وایي یو سړي ته د څه شي جذبوي شاه صاحب خو شاه صاحب وی بابا جی ہم نے پہلے بھی ایک کے لیے عمل کیا ہے اب بھی ایک کے لیے ہی کرتے ہیں منگ مخ کی یو لدا کار کڑے ہو اللہ اسم یو لکڑے دے منگ تا لزر ناسی ہے کہ یو ناسی منگ تا برابر دی لاڑتے نا اثر دا قرآن کریم شاہ تا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ چوک تے جی داسې دی چوک کی سٹیج دی لار یو طرف ته آزاد ده تقریر کوي د قرآن باران شروع دی په مخ آیتونه لولي هندوانو جنج را روان دی هندو قرآن سره څه کار دی ډولی اوچته کړې ده دا جنج او منج شاه اشرف علي سوي دا د هندوانو نه موږ ته راغلی وي دا زموږ روایت نه و هندوانو جنج دی دا ډولکري غوبل دی داسې چې داسې نږدې شو د قرآن کریم د اواز چې واورېده د هندوانو د جنج په ځای ودرېده روډ نه دی بلاک بند نه دی روډ ورته آزاد دی سړي نه ځي گھنٹے نہ زیاد ٹیمو شو جن ولاړ دی هغه د چا چې واده د چا د زوی یا سرشته دار هغه مشر راغی شاه صاحب ته شاه جی خدا کا واسطه دا الله واسطه پیش کوم درته زما واده خو مې ډوډۍ تیاره کړ د میلمانه دی نظام دی زما واده دی خراب کو او تا ته موږ څه ویلي دي روډ آزاد نه دی هلکو تاسو روډ بند کړ دی روډ خو جی آزاد دی وی شاه جی عطاالله شاه صاحبه روډ آزاد دی ستا قرآن زما جنج نیولی دی لږ خوله بند کا شاه صاحب غلی شو شاه صاحب چې غلی شو جنج داسې روان شو لکه نهر باندې چې اوبه را پرېږدي داسې روان شو او بھئی هغه قرآن دی زمونږ د بیانونکو هم شک دی چې صحابه دور کې جدا او دا چېرته جدا دی نو خود به شکي چې اثر زمونږ خبره کې نشته نو خود به شکي شاه صاحب غلی شو جنج روان شو زمونږ او د شاه صاحب بیان کې فرق دا راغی چې زمونږ په د بیان کې شور کوي خلک او خلک تختی او د مسلمانان او د هغه بیان کې هندوان ودرېږي سوره فرق شو دا بیا زمونږ چې لاړو ځان له تولو کا پوه شوې دا قرآن دی د نن روان هندو نسی روان انګریز نسی خو که د شاه صاحب په طرز طریقه د کار وکړه شاه صاحب په طریقه د کار وکړه نن هندو را نسی دی نن زما مسلمان تختی د مجلس نه زه به هندو سره راټینګ کم نشم راټینګولی مقصد دا دی الله دې دا ځای په دین آباد لري ذمہواران د دې مدرسې احتیاط وکړي چې د جنکو د زنانو تربیت چې وشو که نه رونو
نو په کور کې د هلکانو تربیت به وشي، د جنکو به بیا هم وشي. دا مین کردار دی. تقریرونه شعر داسې تاسو سره څو خبرې کومه، عادت زما داسې دی ساده خبرې کوو. تقریرونه د شعر په طرز به شي، قصې به شي، طرزونه والا نور خلک ته هغه رابلای چې کوم دی د سور درته لګوي چې دې ځنه پیر بابا دیوانه بابا واپس دې ته رارسوي. خبره داسې ده چې د دې بچو تربیت د دې زنانو سبا دا مور جوړېدونکې ده، سبا دا خواښې جوړېدونکې ده، سبا دا نیا جوړېدونکې ده. هر موقع باندې دی الله او د الله رسول عزت ورکړی دی. دا به دومره پوه شي چې موږ له زموږ رب کم کم حق را کړی دی. یورپ حق نه ورکوي رونو، موږ دنیا ته په چیلنج وایو، چیلنج. داسې کتاب وښایه، داسې مذهب وښایه چې د قرآن نه ښځو له زیات حقوق ورکړي دي، موږ دا پرېږدو هغه اخلو. نشي خولی رونو. موږ دا مذاهب د خلکو ګورو، نشته. یورپ د هغوی خوښه او کار دا دی او غیرت سره یې کوي چې زما ستا بچی وباسي بار ته وباسي، بس د هغې جامه په بربنډتیا بدله کړي. امریکې څه واقعات به هم لیدلي، شاید څه علاقې څوک وي زمونږ پکې دوستان دي، دلته نه چې تل دي هلته دي خبرې کوي موږ ته. هره چورنګی د امریکې د یورپ د روډونو سار 2-3 زنانه مړې پرتي پکې. دا شراب وغیره وسکي، زیاتی وشي، مړې پرتي، بیا هغه کچره چې ټولی هغو راشي هغه سي سره اوچت کړي اخوا چته وغورځوي. ولې غورځوي؟ مور یې نه ده معلومه، ای رونو پلار یې نه دی معلوم چې خفه شي پې، نیا یې نه ده معلومه، نیکه یې نه دی معلوم، ای رور خاوند یې نه دی معلوم، نه دی معلوم. دلته کې خو یو ټیم پورې د یو سړي لور ده، بیا لاړه د بل بیبي شوه، بیا لاړه دا مور او نیا وګرځېده، هر څوک پې خفه کېږي. خورزه مې مړه ده، خور مې مړه ده، ترور مې مړه ده، نیا مې مړه ده، مور مې مړه ده، ټول پې خفه کېږي او دا نسب معلوم دی. که علما لغونې لرې کې لیوني سپي به ځان نه کورې نه کي، بیا کوم چې کار کوي د دو خپو لاندې لاس یې ږدوي. نن دا دنیا آباد دغه علماو په سر درونو، والله العظیم که دا د مخ د ځمکې نه لرې شله که تا ما نه یو ورځ تېره کړه دنیا کې نشي تېرولی. دا نظام یې الله روانوي. بیا دا بنیاد په دین دی. دین چې کله لرې کړی لرې شو، بیا ته وایې زه به اسمان لاندې ځمکه کې ځان له انډو خر کومه، مجال سره یو منټ کې نه پرېږدي. لا اله الا الله چې د ملک نه ختم شه ته بیا پاتې کېږي. هغه بدماشان د ملک ته هم یاد وساتي. که تاسو هم په خپل تالی کې په ارام باندې خوراک کول غواړئ، د دې نیکانو قدر وکړئ. نن سیاسي اختلاف به خپل کار به کوي، هغه کرافات مولیانو ته کېږي په دې فیسبوک باندې سړی حیران شي. امین خو بیا پکې وچل همده خو ټول یو ځای رانغاړي چې دا پکې دی دا پکې نه دی، دا پکې بیا څوک حسابوي. پوه شوې؟ علماء حقاو سره مینه وه. ستا اولاد کې به الله عالم پیدا کی، مزې به کې. ستا نفرتو ځان مه کړه، ستا نسب کې مولا نه پیدا کیږي، مینه ونه پیدا کیږي به. ځکه دا د خدای یو سود دی، سود پار چا نه کوي. رونو دنیا الله هر چاله ورکوي، دوست لم ورکوي، دشمن له د دوست نه زیاته ورکوي. لیکن دین صرف خپل دوست له ورکوي سره د عمل والا. نور دین انګریزانو دومره یاد کړ دی که نه، دا قرآن حدیث یې داسې ویلي که نه چې موږ هغو سره 2 خبرې نشو کولی. یوازې زده کول صرف د فضیلت ذریعه خو نه ده رونو.
عمل ونو دا علم فضیلت والا دی. ایرونو خطا کیږو دي دی کې عمل ونو علم فضیلت والا دی. عمل نو فضیلت والا نه دی. کنې راشه یورپ کې داسې مدرسې دي داسې انګریزانو جوړې کړي دي. زما ستا ګمراه کولو له پکې مولیان جوړوي. ته چې لاړې که نه حق حیران بشي. یو عالم د دې ملک تلی لوی عالم یورپي ملکونو کې یو ځای ته تلی سیلونو باندې ګرځي خلک هغه خپل د علاقې خلک تا باندې چکر لګو. هغه عالم ورته وي ما ته داسې ځایونه وښیه چې څوک داسې ناشنا ناشنا ځایونه وښیه. هغه ورته وي زه کوشش کوم سرکار کې دلته هم زما اشنا دوستان دي. یو ځای دی چې هیڅ چا نه دی لیدلی هیڅ چا نه دی لیدلی. زه کوشش کوم چې زه تا ته هغه وښیم بس زما هم دا ارمان دی. یاره چې دا به څنګه وي څه سرکاري څه ترتیب باندې سفارشونه چې تاسو له به څه مشکل نه او زما میلمه دی هغه زه راولم. جو دوستي که نه دوستی کې خو بیا کېږي کار. بوی ته صاحبه د دو ګاډي له اجازت ورکړی شم لاړ یو لوی ګیټ باندې دننه شو. دننه لوی دارالعلوم دی. دا ښایسته ګیرې دا پړق وایي دا هسې همغه سر تکسري دي انګریزان او جو ګیرې خو ورسره لا مزه کوي. دا مزېدار پوزیشن دا پکې جومات هم دی پکې کیسې دي. غټه مدرسه ده په میلونو جوړه ده چار چاپېره بند ده څوک نشي تلی. د چې وکته یو ځای ته بوته بل ځای ته ماشاءالله ماشاءالله ډېر لوی د دین کار کېږي. خوله بنده یې که نه دین پرېږده تماشه کوه تماشه وکړه واپس له وی دلته خبرې مه کوه زیاتې سره تماشه کوه. ماستن چې دیرې ته لاړل وی دا د اسلام د دشمنانو ځای مې درته وښو. خدای ته وګوره خدای تندر به د باندې ولګي درته څه وایي. قرآن او حدیث او ټول دینی کتابونه پراتی او داسې ښایسته طالبان هغې وی دا د زیلو حرامیان دي. دو ته دا قرآن حدیث دی له ښیي چې بیا په نیټ باندې بیا زه د مسلمانانو ملکونو کې ملا جوړ شه امامتي کوه خو خپل نظریات خوروه د جهاد نه یې منې کوه. ستا کوشش په دنیا کې دا چې د جهاد نه خلک منې کړي بس ټول دین ښیه خو دې کې څه ایسته وسته لغونې دا پستوه لکه سرمن چې کټ جوړو موږ خوړ کې خښه کړو. یو سړی داسې وایي ته ټوکې کوې که رښتیا وایي وی زما دې په الله قسم یې دا دین د دشمنانو دی د سړیا. دې ته د دې ملک هم څوک هر څوک نشي تللی دننه دا داسې خفیت خو زما لوی سفارش او لوی دوستاني دی کې لوی افسرانو سره دنیا کې وړومبی سړی چې تا دا مدرسه ولیدل. رونو یورپ خو دا کار کوي. ذات خپل کلي کې نه جومات سم یا نه زموږ مدرسه سم سوال کو ته خدای وبخه 2 روپۍ راکړه فلان کې دې خدای وبخي 3 روپۍ راکړي. پاسئ پښتو والا غیرت وکړئ. دا مثلا دا مدرسه را څو کورونه یې ورسره خواوشه دا به د هر یو به قسم سره وایي چې دا زما ده. یو بچی یو کور نشي ساتلی شي. موقع د تعاون راله یو سریا او یو بوری سیمټ موږ نشو ورکولی شي بیا به زموږ مدرسې شړي شي نه وروره. یو ځای کې دغه څه پروګرام لوی یو ملک راګیر کړی دی بیمانې اچولي دي. ما ته دا حال د 2م کال دا شی داسې پروت دی. مې صحیح ده او ډېر لوی شامیانه یې ولګوي لوی ګراونډ کې پروګرام مې صاحب یو غیرت نه کوئ یو سریا یو بوره سیمټ دا چې دا ناس تاسو یو دې مدرسې له ورکړې ولې دې باندې بچه تو نه شي مې وبشي که نه ټولې بلکل مې چې هفتې نه وروسته ما ته ټلیفون کور ته وشي چې موږ چت دپاره شیټرینګ ټکوو او سریا وشوه وی بلکل داسې به کېږي. هغه هفته څه کوي 2 ورځې کې ما ټلیفون وشو دومره ټنه سریا راله میا شروع سوچو وی هغه څه کوي چې هغه عمره جومات په یو بل جوړیږي دومره سریا پرته ده
موږ همت نه کوو د ګڼو یو ټکی د یو ګېډې نه خو ستا متل دی پوه شوې هر یو به موږ د دې مدرسې مدایان یو دا نه چې د یو سړي دا یو قوم ده د یو ملا ده یو متمم ده یرو دا ستا اولاد نه ده ستا بچي قرآن ووي تا به وپېژني لږ ورځې مخکې خبره درونو کالج نه جنۍ راله کالج نه موږ کالجونو سکولونو مخالف نه یو موږ هم خپل بچو باندې د لسم پورې غریبانان یو لسم پورې پیوه یو چې داسې لیکل میکل زده کړي ناسه بې سر تعویض ماویز کړي نو څه پیسې خو میلاویږي که نه نو اوس چې لیکل نه راځي نو چل به کوي زوی به خوار بیا زموږ نه ښه کالج نه راله څلور ورسره ځوانان راله درې چته بنګله ده د پلارې بره چت کې د دې خپل ځان له سټډي کوي که شیشې کوي څه کندل به ځان ته وکړم مطالعه کوي هغې دا ځای دی هغې کتابونه پکې تورات انجیل زبور سب شی به یې پکې ته دا راله چوټۍ باندې څلور ځوانان ورسره دي خپل کمرې ته به راوخته پلار یې نه و کور چېرته تللی به یې په کته چېرته مانګا کنډه ورته به تلي دې غاړې تک هغه چې راغې نورو وړو وي خور بیبي راغلې ده او بره ده څلور مېلمانه هم دي مېلمانه بره څه کوي وی هغې بوتلي دي هغه ورسره بېغمه تلي دي همونږ کتلي دي ښه بابا جی حاجی صاحب راغې وکته بیٹی یہ کون ہے لورې دا څوک دي ابا جی یہ میرے فرینڈ نے دا زما دوستان دي سجد بنیر دي دوه د کوستان دي دا زما دوستان دي ہاں بیٹی کیا کہہ رہی ہے تو سوائیں ابا جی فرینڈ نے دوستان میری پلارو غوسه شی بی داسې غټه کړکۍ وه دوستانو ته وې دی وغورځوئ ذموار زه یم دې کړکۍ نه کته وغورځوئ دریم چت نه چې ته بوډا وغورځئ څو ټوټې کېږي بیا ځان له شماره که نه زه هغې ذموار یم مونږ وایو هغه تعلیم دې وشي چې جهنم په جنت بدل شي تکلیف په راحت بدل شي لوږه په موړوالي بدل شي غریبی په مالدارۍ بدل شي هغه دا قرآن دی بابا خو مړ سکه چې ټوټې ټوټې شو دریم چت یې رونو 12-13 فوټ یو چت دی دا پرېږده چې پروتي بل راغې د کالج نه سپی راوي ځان سره شوقیانه 45,000 باندې هغه راویست دالان کې بار تړل د غټه بنګله د داوم پلار راغې وی که تا خوا دا مېلمه د چا راویستې دي وی دا فلانکې راغلی هغه راویستې ای بچیه تا دا سپی تا راویستې دي ابا جي دا ما په 45,000 اخیستې دي یا بچه مونږ خو علماو نه اورو دا څیزونه ساتل ښه نه وي څه ضرورت نشته نور مونږ ته خو لوی ګیټ دی بنګله دا دې کې مونږ ته د سپو د څوکیدار څه ضرورت دی دا تا ولې ابا جی دا ما شوقیانه راویسته دی دې کې ګوتې مو بچیا داسې چل لنډه خلاصو یا به دې کور کې دا سپی یا به دې کور کې زم ابا جی تسی جا سکتے ہو ته تلی شي زه خو په ډېر خوشحاله شم دا زموږ امیر محترم کې خفه کېږي خفه دي شي زه خو په ده خوشحاله شم رونو داسې ماحول معاشره د باندې را روانه ده د سپي ځای په کور کې شته او بابا جي ستا ځای نشته د وړو پلاره که تا دې دین ته لاس که ستا لور ستا بچي کالجونه پې ووایه یرو دومره کالجونه پې ووایه چې اسمان کې په هوا زانګو کې روان دومره په سینس ووایه چې تا ته زه څه ووایم خو دا ورسره وښیه چې بیا سپي او ستا کې فرق دا وښیه دا مستحبه ثوابونو خبرې یو غاړې ته کېده دا فرض دی فرض نن ملک اور اغستی دی ملک اور اغستی دی اور ټول سوځو لګیا یو صحیح او غلط ګوره ټول سوځو پکې ته پاسئ دا اور مړ کئ
دا اور په قرآن او سنت مړ کیږي د بې دینۍ. څلورې راویستي دي دا زما دوستان دي. چې ایله پې غوسه شو نو کړکۍ نه کته پروت. معاشره داسې ده صاحب که بچي ساتل کمالي یو ځل د سپی شپږ اته کېږي لا زیات ساتي. ټیک شو ډوډۍ انتظام شته نشته خماړه ګرځي. بل سیرول کامیابي وي کمالي منظره شلول کوي. بل وجل بلکې زهر چلول کامیابي کمالي د مار صفت به کړو. دا کار د مار ورور دا ما اغوستی دی نن دا مسلمان اغوستی دی چې زما ګاونډي رشته داري زهر پکې وچلوم چې تباه یې کم. د بل جامې سیرول کمالي دا د سپو کار ورور زما نه زما کارو په بل باندې پرده اچول زنن بل جامې سیروم د بل حیا اخلم دا کارونه د بل چا واغستل من. وجه څه وشوه؟ وجه دا ده چې قرآن پرېښی دی رونو. که قرآن کریم ته چا لاس واچو حالات به ټیک شي بلکل هر څه به ټیکي. که دې ته لاس وانه چاو دا چې کم ما درته دوه قصې وکړې د دې نه د باندې ګرانې را روانې دي دا ځان سره ولیکه کېده ستا مخې له به راشي. هندوستان کې کسو 5 لوڼه وې 2 زامنو جیداد تقسیم کا 2 زامنو باندې صرف حلفیه قسم سره بیان ورکو چې زما لوڼه نشتی او جیداد څومره 4 کیلومتره رونو داسې مربع 4 میله جیداد یو به ځان حساب وکړه پټواري نه چې په میل کې 100 فوټه وي او په کانال کې 100 مرلي دي او مرله 100 فوټه وي ځان له بیا کېنه که نه خو اوس جمع ورو شروع کېږي به ساس کې به لګي ته به ځان له حساب وکړي. دومره لوی جیداد اوار پټي 2 زامنو له یې ورکړو قرآن ورسره نه و که نه په قرآن عمل نه لږې ورځې تېرې شوې خو یو بوډا پاتې دی نو نوړی ورکوی که نه 2 انګېندې دي سار د یو ډوډۍ ورکوي ماسخوتن د بله وله ورکوي یو بوډا ساتلل دي دا دومره جیداد چې درکړ دی رونو بوډا یې لتو تک دا ریوڼ عالمانو خپل کتاب کې لیکلي دي بوډا یې لتو تک ته د دنیا د کار نه ته د ښې نه ښې توښې نه زمونږ د کوره وځه هغه ووت چېرته داسې لستره د بارو څه ځای کې په فالجو لګېده او داسې فالجو لګېده دا پړکي مړکي یو بل سره راخ کړل سا یې ورکړ او ورسېد جهنم ته ځکه حق یې خوړل دی د اولاد تا د 5 لوڼو حق خوړلی دی په کار شو د اولاد نه دنیا کې که میراث نه ورکوي هندو او سکھ نه ورکوي دې غاڼ نه مسلمانانو کې اکثر نه ورکوي الا ماشاءالله یو نیمچته ورکوي نه ورکوي مال تقسیموي لوڼو له نه ورکوي یارور دا سړی په دې میراث کې قرآن وروستو ذکر کړی دی فللذکر مثل حظ الانثیین دا سړی نه دی دا کرونا دته د 2 زنانه عمره حصه ده اصل دا زنانه ګرځولي دي اصل زنانه ګرځولي دي پوه شوې اصل زنانه ګرځولي دي دا چې قرآن ولوسته هر چا حق به ادا شي رونو ته به الله وپېژنې دغه صفتونه به وپېژنې ته به پیغمبر وپېژنې دغه صفات دغه قدر به وپېژنې ته به عالم وپېژنې دې نه پېژندی کېږي رونو
د دنیا اس کتاب نه پیژندې کیږي. ته به رشته دار وپېژنې، ته به خپل پلار وپېژنې چې د دا حق دی، ته به مور وپېژنې چې د دا حق دی، ته به رشته دار وپېژنې چې د په ما دا حق دی. ای وروڼو 3 قسمه ګاونډ دی. سور کافر په ګاونډ، یو د ګاونډ حق دی موږ باندې، موږ به ورسره ښه کوو. مسلمان دی په ګاونډ 2 حق دي، مسلمان دی او ګاونډي دی. مسلمان دی په ګاونډ دی، رشته دار دی، د 3 حق دي. 3 والا موږ خو خپل علاقې کې په آرام نه پرېږدو. تاسو بنیر والا چې څه ترتیبي د سړو ما تعلم نه دی ویلی د ستاسو ملي علماو، رشته دار موږ نه په آرام خوب نه کوي، ځکه هغه 3 حق دي چې څو پورې ته 3 ټکه موږ نه وښکلي موږ په آرام نه کینو. غیرت هم څه شی دی، خدای له به د قبر کې موږ څه جواب ورکوو چې موږ دنیا کې څه کاروي کړ. دا چې قرآن کریم ولسجد اوچت کتاب دی رونو، او نه ستړي کېدونکی کتاب دی، سړی ته نه ستړي کېږي. نه موږ شیوخو اوږدو شپو کې ماسخوتن به چې شروع واچوله هغه ساره پورې ولیږي، په ځان به نه پوهېدل، هغه ناس به نه پوهېدل. د دې جدا یو خوند دی، یو باغ ختمیږي بل شروع کېږي، بل ختمیږي بل شروع کېږي. داسې انداز والا الله ورکړ دی، ترتیب څه داسې ورکړلی صورتونو لا سړی حیرانېږي ورته. الله دې د سره زموږ ستاسو محبت نصیب کړي. دا زده کوئ، په بچو زده کوئ، په جنکو زده کوئ. بیا تو ګوره خپل قدر ته، بیا ستاسو څنګه قدر جوړېږي. او زنانو د محمد رسول الله امت کې داسې زنانه به راشي قیامت کې، د صحابو د دور قصه نه کوم درته، ایسته ایسته داسې زنانه شته قرآن سره محبت والا چې هغې عملنامه چې قیامت کې هغې له ورکړی شي، هغه به دا قرآن رونو ای کې بله خبره به نه وي. وښایه تاریخ د اسلام کې داسې زنانه چې هغې بلاس کې آخرت کې به قرآن عملنامه چې ورکړی شي، که زامنو له نومونه ایښي دي که نه، هم داسې نومونه چې قرآن کې راغلي دي. موسی، یحیی، ابراهیم، چې سبا زوی ته آواز کوم چې د قرآن الفاظ وي، زامنو نه تپوس کې یو عالم چې دا ستاسو د دې مور دا څه ترتیب دی، عمر یې ختم که بوډای شوه بیا زمونږ مور دا وایي چې ما له قیامت کې چې کله عملنامه راکولی کېږي چې دقه عربي د قرآن بس زما خبرې ای دقه نور خبرې بند وي نه به یې کول، بلکل نه کول. زنانو خو موږ نه میدان ګټل لرو، اوس دې هم نه رستو کېږي. پاسئ غیرت راولی. فاطمې ته به ګوره ای خویندو، فاطمې ته ګوره، د یورپ فحاشو ته نه، فاطمې ته ګوره، عایشې ته ګوره صدیقه رضی الله تعالی عنها. موږ له نمونه هغه دي، موږ له نمونه د یورپ ښځې نه دي. او ما تا ته ویل 2-3 په چورانګه کې مردارې پرتې سار مالې دلته که مړه شي ماما یې راغې، پلار یې راغې، نیکه یې راغې، رور یې راغې، خوری یې راغې، زوی یې راغې، دا هر څه پېژندی کېږي. هلته چې دي هلته خو دا شی نشتی، دا پېژندی کېږي خو نه. دا نظام به بدلیږي په څه. او بله دا رونو شریعت یې دا دی، تا کره پروت دی. علما شته دونه زده که ای رونو دقه شریعت دی. که ته د دې پته مې چې پاکستان کې به اسلام راشي، بیا به نظام نافذ شي، بیا به زه جنت ته ځم، نو ای رور لیونی شی چې ته لیونو سپتال یې هغې ته لاړ شه. دلته داسې نظام منې راولي چې هغې باندې ټیک ده علما دي کوشش کوي، خدای دې کې چې کامیاب شي، خو کېږي نه. 76 کاله وشله، 76 کاله مخکې چې کوم بابا پیدا دی ورسره کېنه ملای کونټي شی ده، ملای کونټي شو، دومره عمر یې تېر که شریعت رانغی. شریعت یې دا دی که نه،
پاسه نارینه زنانه دې پاسي دې باندې د عمل کوي قدم دې اله د یو ځای نه بل ځای ته خوځوي چې تپوس عالم نه وکړي. فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. نه پوهېږئ نو تپوس وکړئ که نه. صحابه کمال داو ګوره دا تپوسونه قرآن کریم کې ډېر کم راغلي دي. یسألونک عن الیتامی یسألونک عن المحیض وغیرہ 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 وغیرہ. یسألونک ماذا ينفقون. یو څو تپوسونه دي یرونو ولې نشته. مفسرین کرام وایي تپوسونو ضرورت نه ونو. هر وخت د نبی مجلس کې صلی الله علیه وسلم مجلس کې موجود و وحی به راتله نبی به قوم ته بیان کړه. تپوس ضرورت نه. تپوسونه ځکه کم دي مونږ خو ملا ته نږدې نه راځو. که په بازار کې جمعې مونځ کېږي نو دکانداران هغه وخت راځي چې ملا د پښتو نه عربی ته شي. بیا راځي نو ورته به څه شی واورئ. طلب د دین کم شوی دی. پاسئ غیرت وکئ. کنې رور د سپي ځای شته ستا نشته او جو هغه بله خبره به هم ستا یادوي. دا علما ستاسو د بچو تربیت کوشش شروع دی. دا ناظره ووایي د دې تفسیر زده کي چې دا خپل مور پیژني پلار پیژني. دا میز لري که مور پلار پکې چا راویسته نشته دی رور. والله نشته دی. څه ځای نه راله. دا د صحابو مخکني دور معاشره چې ایمان چې چا لا نو راوړی کم ظلم چې نو ایمان راوړلو انصاف راغی. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ اسلامی نظام نافذ کو. یو ورځ اعلان وکړو نیمې دنیا نه زیاتې دنیا باندې د حضرت معاویه صاحب حکومت ورونو. ستا پاکستان دومره صوبې دي 4 نوړی دي. حضرت معاویه صاحب فرمایل نن به زما حکومت سلطنت ته لاندې ای څوک دکاندار تاجر خپل دروازه د دکان نه بندوي کلاو پرې د سامان دی هم بار پروت دي. چا چې څه نقصان وشو زه ذموار یم. حکومت اډارو سزاګانې وي اړق چا نشو کولی. سار شرونو نیمې دنیا نه زیاتې دنیا بني حکومت ورونو. سار شو وی راځئ چې د چا نقصان شوی دی راځئ. زمونږ ور دوکامار دور وی که نه موږ ویلو جي زمونږ بیګا 10 لک روپۍ یوړې بل به زما 14 سوټي بل زما جي 25 کروڑ روپۍ تلل دي بل به زمونږ ښایسته مسلمانان چې نه دا د دروغو کاندوان دودانه وي. هغه قوم یې هم په قرآن تربیت شوی مور راوړی نه و چې دروغ یې ویلی وی او مور راوړی نه و چې د یو دکاندار دغه ګلې نه پیسې اخیستې وي. هر څه پذیري وي زمونږ د هېچا نقصان نه دی شوی. ته دلته دکان کلاو پرېښودی شي ستا دې ځای کې دکانونه شته که نه کلاو پرېږده غواني. دا ولې نظام نشته. الله دې کړي چې څه طریقه جوړه شي او دا نافذ شي. که دا نافذ شو یارونو 100 روپۍ تروړه به هم بیا ګرانه د وړو 100 نه به هم ارزانه میلاویږي. چې دا خوړل د منځه لرې کې پاکستان شری مالدار ترین ملک په 4 کونجه دنیا کې نشته دی. داسې زرخیزه ځمکه د چا نشته رونو. نن ځمکه ټوله په یو ګوتې مونږ خوځو راخځو. سروې د پوره عالم شوې ده. اوچته ځمکه د پاکستان ټوټه راغلی ده. هر شی کېږي. ګیس دلته دی تیل دی هم دلته دی خو لالا دی اجازت نه دی کړی مونږ وښکلی نشو. دې سواد کې ستا د زمرودو قیمتي کاڼي موجود دي مونږ ورته لاس نه شو کولی. تیل نه شو وښکلی لالا خفه کېږي. هغه بش لالا دی کې څوک دی هغه خفه کېږي. مونږ خپله نوړی نه شو خوړلی هغه خفه کېږي. کله چې مونږ د هغې نه آزاد شو دا ملک ستا خوا کې دا کابل ټول عمر پکې وینې تویې شوې. لاړ شه زمونږ پکې اشنا دي د نظیر راځي. یو نه ما تپوس کو څه حال دی وی مزید 75-76 باندې لیټر تیل مونږ ګاډي کې اچو 100 روپۍ چې ورکو پتن شه 15 کې 16 لیټر تیل راته واچي ابې غمه ګرځو. دلته مونږ په 300 یو لیټر اچو هلته 75 ولې هلته جنګ شوی دی پوه شوې اوړه ارزان دي امن شته
لا څوک په چا نشي اوچتولی. دا ولې د دې قانون زور دی. دا چې راغی زما ستا عزت محفوظ شو. یو زنانه ته نشي ویلی چې یو زنا خوري، که دې ووي ثبوت پیش کا، کني احتیاط درو ته ځان سم کا. تا پاک دامن زنانه ته کنځل کړي دي. نن زمونږ لور موږ ته کنځل کوي. ریوڼ یو عالم دی خپل کتاب کې لیکي، وی زه داسې روان ومه، وړه ونې جینۍ ده، بوډۍ ونې مورې وه، هغې ته وایي کتی کی طرح بھونکتی ہے سپای پشان غاپی، چپ شه داړې مه چینګوه. وچ زما خدایه پاکه، د دې بوډۍ په زړه به څه تېروځي وروڼو؟ ولې وایي داسې؟ ځکه وایي چې قرآن نشته. الله دې په دې زموږ سسو عمل نصیب کی. خفه نه شئ، د دې خبرو نه بغیر کیږي نه. ویښ شئ، ویښ شئ، ویښ. که تا سونی اولاد لګټل دي او دین نه و، نو ستا ځای نشته د سپیشتې ایرور په کولاو غوږونو واوره او ولیکه ځان سره، هیر دې نه شي. پوه شوې؟ دې دنیا کې داسې هلکان تېروتي دي، کور یې جوړ کړی دی، د سنگ مرمر غرې کنیستې دی، په کیلومیټرو کور یې جوړ کړی دی، 25 کاله یې سره پکې تیر کړي دي. د هغه کور ستنې په زرګونو ستنې وي، په زرګونو نوکرانې ښځې ساتلې وي، په زرګونو وینځې وي، په زرګونو غلامانو. 25 کاله رس شپه په زرګونو مصریانو کار کو. 25 کالو کې هغه کور جوړ شو. 25 کاله یې پکې سره بوښکل دي، بیا یې دا پړکي مګل یو بل سره ساتې ووت وي. دا دومره ما چې ځان مړ کړه، دا چې خو ما نه پاتې شو. یاره ور هر څه پاتې کېږي. د مالدار به د غټې بنګلې نه جنازه وځي، د یو خوار به د یو 2 ټیمانو د لاندې نه وځي. دا عمره فرق دی. ډوډۍ په الله ده، سپیله ورکوي، تاله به راکړي، غم مه کوه. د اولاد تربیت باندې غور وکړئ. بس د ما تر اوسه پورې خبرې چې وي، اولاد تربیت باندې غور وکړئ، کني ارمان مه کوئ. بس که ته د زړې پښتو په تمه جنازه ستا د پښتو ته ده نشته دی. داسې ماحول در باندې مسلط کړلی یورپ چې ستا هغه پښتو ختموي نشته. رور پښتو ژبه نه ده، رور ژبه د پښتو هر څوک وایي. پښتو یو ایمان، یو غیرت و. هغه شی موږ نه وینځل دی رور، هغه راټینګ کړئ ځان سره. الله دې زموږ څه حال باندې رحم وکړي. دا مدرسه هر یو به د دې مدعي دی. ګوره څه تعمیري کاري، نور سي کم ضروریات دي، هر یو به مدعیان یو. ولې موږ ته دومره قوم د یو شي مدعیان شو، نو ولې هغه به چلیږي نه؟ او څوک پکې ډېر خدمت کوي، هغوی د الله ډېرې خوشحالۍ ورکړي. چا نه دی کړی د نن نه بعد به هغه وایي دا زما ده، بل به وایي دا زما ده. د یو بل نه به مخکې کېږو انشاءالله. دقسې دا علما زموږ وروڼه قاریان صاحبان، تو به ډېر په ترتیب باندې او ډېر صفای سره چې د قوم یو روپۍ راځي، ای قومه دومره راغلی وي، دی دې ځای کې خرچ شوي، دی دې ځای کې خرچ شوي چې د قوم څه داغ دا باندې پاتې نه شي. بیا په تا خلک 10 لک روپۍ به هم راکړي، په تا به یقیني. او که موږ پکې تیله حساب کې کمې زیاتې وکړو، نو بیا د دې قوم مخکې موږ به بې اعتماده شو، بیا دوی تعاونونه بلکل نه کوي. الله زموږ په حال باندې رحم وکړي. ما دا آیتونه لوستي دي، 10 منټه پاتې دي، د دې به زه لفظي ترجمه وکړم. نور ضروري خبرې تقه وي، دا د موږ تاسو په ذهن کې وي. او زنانه کومه چې دې کې ولوستل، د هغوی د نورو پوزیشن به بدلي، هغوی به تربیت د اولاد، تربیت د خپل وروڼو، تربیت د خپل خاندان به کوي. ذمهواري دي. تا چې دین لوستلی، اوس خپل د بچي نه وړوکې نه واخله لوی پورې، دا به په دین راکاږي. دا نه چې ته بېغمه شې، تا باندې څادر واچلو چې زه جمعزي کو. نه ستا خو اوس ډیپټي ولګېدله. اوس به ته خپل کور کې ګوره کم خلاف سنت کار دی. وایي تاسو چې په ما دین زده کوو، څه زده کوو؟ دا کار زموږ کور کې خلاف سنت دی. تا قرآن حدیث نه لوستي چې کم خلاف سنت دی ته به خلاف خوله خوځوه، ستا واک نشتی. بیا مور پلار خو د خپل لور د خپل زوی دین اړومني هم نه، الا ماشاءالله. په مور پلار باندې د زوی د لور دین بیان داسې بد لګي لکه تندر د اسمان. موږ تجربه کړ دی وروڼو، تاسو وکړئ تجربه. ولې هغې ته خو داسې شی ښکاري نه.
په جولو کې لوی کړ دی، اوس هغه وایي بابا جي ته نه پوهېږي، مني نه مني. ها دینی غیرت په والدینو کې و، هغه به وایي زه نه پوهېږم، زما بچی پوهېږي، زما لور پوهېږي. ګوره ابراهیم علیه السلام پلار تی بابا جي ته پوهېږي نه، ګوره دین دا دی نه پوهېږي، نه ما پسې راځه، ما پسې راځه، ما پسې راځه. ګوره تا زه جنت ته بیمه که خسته الفاظ سره، جی قربان الفاظ سره خپل والدین، رونه مشران، ترونه دا ستاسو ذمهوارۍ دي. دا نه څادر واچلو چې بېغمه ځای دین زده کړه چې بس اوس ملک به فاتح شه، نه دی فاتح شوی. الله دې زموږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي. الله دې دا ملک عمل الله دې خلکو دې الله نصیب کړي. نن لږ ډېر دین هر چا سره دی، یارونو عمل نشتی، عمل کم دی کړي. د ایماندارو 12 صفتونه دې آیت کې دي. ته وایې زه مؤمن، زه د الله بنده یم، بل وایي زه د الله بنده یم. الله خپل بنده چاته وایي؟ وعباد الرحمن، بندگان د مهربان بادشاہ، الذین کسان دي. هر یو وایي زیم نا 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 چرې نه، داسې نه ده. هر یو وایي زه عباد الرحمن کیم نه رور، دا نښې ځان کې راوله. نورو صورتونو کې هم دي رونو، یوازې دا نه دي. دې کې صرف دا 12 راغستي دي. ځان ته وګوره، زه به دې لفظي ترجمه کوم. ځان ته وګوره کومه کومه نښه تا کې شته، نو ته د الله واقعي بنده یې. عقیده در کې نه راوله ځان کې. زما رب فرمایي عباد الرحمن، بندگان د مهربان بادشاہ. هر یو وایي زیم نه نه. الذین یمشون علی الارض هونا، هغه دي چې هغوی په ځمکه ګرځي عاجزۍ سره. تکبر بد شی دی، چرت نه. ایرونو الله د چا چرت نه مني، بالکل نه مني. چرت به څنګه کوې ته؟ څه شي چرت کوې؟ 15 طریقې ستا د پیدایش دي. ته ما ته په دې 15 کې یو پاکه مانځي ثابت کا، زه ستا همیشه دپاره غلام یم. یو په دې 15 کې ثابت کا چې د تکبر دقه ځای کې چوټي ورکه سیده کور ته ځه. انسانه تکبر دا خای نه رونو. ابتدا کې ګنده ساس کوي، زما رب فرمایي قرآن کې سو ځایه فرمایي وی که نه ټیک شو. دا ګنده ساس کې په ګنده لارې وته و، ټیک شوه. دا ګنده ساس کې ګنده ځای مور د رحم کې دا جمع شوی و، ٹھیک شوا. مور د رحم کې دننه د دې بچی خوراک ګندو وینه وه. بیا چې دا بچی پیدا شوی دی، بچی پیدا شوی دا بچی پیدا شوی دی، په ګنده لارې پیدا شوی دی. دا 15 طریقې دي، 15 واړه پلیتې دي. څه شي تکبر کې؟ که په ښایست تکبر کې ته نه خسته خسته انګریزان شتي، و که په ښایست باندې اوچتوالی وی. ابو لهب تک سور سپین سړی و، د اور بچی وی، اور ته الله دننه کو. راشه تک تور دی خو عمل نور دی. هغې ته ویلی شي بلال رضی الله تعالی عنہ، او بلاله کوم عمل کوې ته؟ نبی علیہ السلام بوی ستا د خپو کشار زه جنت کې اورم. رنګ تور دی خو عمل نور دی. که ته ډېر ښایسته چې دین در کې نشتی نو هېڅ هم نشتي. ارونو ریوڼ عالمان ذکر کې دا تبلیغي جماعت دنیا کتابونه دي، دو چې کوم تقریرونه په دې ریوڼ مرکز کې کېږي، د دې بیا رسالې دي، دا ټولې اخلی، دا ټولې ګورئ، دې باندې عمل کوئ. ریوڼ عالمان لیکي د قرآن آیتونه چې دي دا پرزي دي، او د انسان دا بدن دا مشین دی. دا یو پرزا، دا یو آیت، دی مشین دی خپل بدن کې فټ کا، پس ته به دا مشین دی د انسان چلیږي. که ته دا آیتونه نه فټ کړې، دا مشین دی روانه ده. سپیکر هارن یونټ یار څه پرېږدو، دا تار کټ کوو کینچی سره، اواز به لاړ شي؟ نه. نو موږ خو یو تار کټ کړ نو چلو شو، ایرور اواز نه شي. مشین سٹارٹ تے سپیکر یونٹی دی، بیٹری دا، ہاں بجلی دا، ہر شیش تے. نا نا منگ سره به دا کټ کو. او چلے درونو دا مشین؟ نا. دا که نه پوهېږي نو اوس به ول نه پوهېږي. دا قرآن یا آیتونه دا پرزي دي. انسان بدن مشین دی.
دا چې سو پورې نه فټ کړی دا مشین نشي چلیدی قطعا نشي چلیدی الله اکبر پزمکه باندې عاجزۍ سره ګرځي دویم ویزا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما کله چې ناپوه ته مخامخ شي نو وروره تا سره سر ته نه رسي دا نو هغه ناړامه دی ته ناړامه شو ډز ډز یو بل وویشته نه ورور وایي السلام علیکم ته ضرور زه کمزور ته ضرور که نه زه کمزور بله معنا کله چې بېدینو ته مخامخ شي مشرکینو ته مخامخ شي نو توحید خبره ورته کوي چې کله بېدینو ته مخامخ شوې جاهلانو بېدینو ته نو دین ورته وښیه پوه شوې دین ښیه ورته والذین بل صفت د ایماندارو د عباد الرحمن هغه دی چې په دې خپلو عملونو باندې تکیه نه وي چې موږ نیکۍ کړي موږ دلته 2 رکعات وکړه بار په چا سلام نه وي کاغذ ولې موږ خو 2 رکعات کړي زړه په آرام کښېنه رونو علما لیکي د نیکۍ تکبر نه د دنیا مال او دولت باندې تکبر نه دا نیکۍ باندې تکبر نه دی دا ذریعه د هلاکت ده دا طبعي ده چې ما دومره علم وکړم ما دومره مثلا تبلیغ کې لاړم دا چل مې وکړو هغه چل مې وکړو په نیکۍ به تکبر نه کوې که دی وکړه شته هر څه دی اوس وځي لکه تا 10 میاشتې واښه ریبلي وه ټوپ ته یو تیلي سره وسوي دا عملونه هر څوک کوي بچ کوي څوک نه رونو ټوپ ته اور لګي د تیلي نه به ځان ساتي اگر که دا ډېر وړوکی ونه شي تکبر به نه کوې په عمل باندې به د تکیه نه سره د عمل نه به ته څه کوې والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما عباد الرحمن هغه دي چې رب ته تیری دا شپه رب ته تیری په سجده کې په ولاړه شپې څه ټایم پاس الله نه غواړه الله غریبي ما ډوډۍ نشته ګنهګار یم معاف مې که زما رب بدله درکړي موږ خو ډوډۍ الله نه غواړو موږ خو وایو نه دغه چل موږ له راځي خو د عبادت ته دی نه یوزګار والذین عباد الرحمن هغه دي چې په عمل تکیه نه وي او وایي سره د نیکۍ کوونکو سره د تهجد و نوافل و فرایضو کوونکو څه وایي ربنا اصرف عنا عذاب جهنم الله موږ نه عذاب د جهنم واړو ان عذابها کان غراما دا عذاب د جهنم دا خود سبب د هلاکت ځای دی د تباهۍ ځای دی والذین عباد الرحمن بل نښه دا ده اذا انفقوا لم یسرفوا کله چې مال خرچه کوي اسراف نه کوي بې ځایه نه خرچه کوي ولم یقتروا بخیلي هم نه کوي وکانه بین ذلک قواما دې منځ کې دی روان دی بې ځایه خرچه کوي نه ځای راغی د خرچې بلکل خرچه کوي والذین عباد الرحمن هغه دي لا يدون مع الله الها آخر الله سره بل حاجت روا نه بلي عباد الرحمن هغه دي ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق نه وجني یو نفس چې هغه وجل الله حرام کړي دي وجل به پکې ته نه نه اوټونو کې چا سرونه مات کړه چا هغې کې یو بل مړ کړ یا خدای پاکه دا به څه کېږي دا هم څه طریقه ده چېرته مسلمان شان سره دا نه ښیي تا مسلمان مړ که اسلامي حکومتو دیت وارثان متفقو نو یا خو قصاص ته ته به پانسي شي اکې دیت تراله سل اوښان دیت تېرونو سل اوښان که په 3 لکه اوښ شي ارزان ریټ لګو غریبي ده اوړه ګران دي که په 3 لکه اوښ شي 3 کروڑه روپۍ دیت ته د مسلمان دا د مسلمان دا لاس مات که 50 اوښان دیت ته د دې لاس دا اسلام ځکه خلک نه غواړي اسلام چې راغی ستا زما قدر جوړ شو هر چا قدر جوړ شو اسلام نشته نو دا څه قدر د چا نشته نو ولا یزنون عباد الرحمن هغه دي چې زنا نه کوي نسب خرابېږي خلک وایي که نن پټي کې تخم ګډ وډ دی ځینې دنګ دي ځینې چیتي دي ځینې ښه دي ځینې بد دي نوی تخم راوړو زنا سره معاشره کې تخم خراب شي بیا په دې رشتو کې داسې جناکۍ هم راځي چې هغو سره نکاح نه کېږي د سره پوه شوې معاشره به صاف ساتي که ته د خپل کور عزت لحاظ ساتي د بل کور د عزت لحاظ وساته ستا به الله وساتي که ته د بل کور عزت بې عزتۍ کار کوشش ستا یي ستا د کور به پکې کېږي بچ کېدی نه شي
ولا یزنون زنا نه کوي ستا یو واده دی بل وکړه 2 شو 3 وکړه 4 وکړه خو زنا مه کوه تا ته د 4 اجازت راکړلی وکړه بدچلني مه کوه ستاسو ځای کې ښه نظر ولګېده یاره چې دا به څنګه چلي زما نبي وایي سیده راځه کور ته سیده راځه کور ته دقسې ستا ښځه ده وي دا ته څه لیونی شې سیده راځه کور ته پوه شوي ولا یزنون زنا نه کوي ومن یفعل ذلک یلقا اثاما چا چې دا کارونه وکړه د ګناه ځای ته به الله وغورځوي دی د ګناه ځای کم یو د جهنم دی الله دې زموږ څه ته نه حفاظت وکړي یضاعف له العذاب دوچن عذاب وله ورکم دوچن عذاب یوم القیامه ویخلد فیه مهانا زه به همیشه سپک کم په دې کې به پاتې کېږي سپک به که ځان عزتمن کوې واه واه څنګه عزت به چې جنتي جنت ته رواني اهلا و سهلا و مرحبا فرشتې به ورته سلام علیکم په خیر رالی په تا د سلامتیا یي بچ شوې بچ پکې وایه جنت ته رالی ادنا نه ادنا جنتي جیداد په جنت کې څومره دی د دې دنیا یو په لس نور بس که نه ته نور څه غواړي د دې دنیا یو پله دغه ادنا جنتي دی هغه لوی چې بیا لاړې ما ته به ټلیفون وکړي زما نمبر د مولیانو سره شته پوه شوې دا شی دلته په یو انچ باندې رور وجني ما لیدل دی رور غورځول دی وجل دی کلاشنکوف یې په خالي کړی دی رور د مور پلار والا بچوړی په دې باندې رواني په 2 روپو تا به الله چرته هم نه مړی بل ته زړه کولاو ساته د بل عزت خوښوه د بل موړوالی خوښوه تا به الله نه وږی کوي نه به بېعزته کوي سړیا ته ولې وایي چې زه به بېعزته شم نه دې دین ته چې چا لاس اچولی عزت یې موته دی دا پخواني نیکان نن موږ صفتونه په ممبر وکړو ولې الله عزتمن کړ دي هغو د الله دین له عزت ورکړ د الله هغو له عزت ورکړی الا من تاب وامنه وعمل صالحا چانه کمی شي توبه دی وباسي الله رونو په توبې ډېر خوشحالېږي توبه باندې زر ځله تا توبه ماته کړ ده 1001 دفعه بیا وباسه بله دروازه شته نه یارور سپینه مه لاندې کېږه سپی بل چاو خپه ماته شوه دا خپه ځان پسې راکاږي ګاونډي دروازې له نه ځي د مالک دروازې له ځي اتا د مالک دروازه د خالق دروازه پر د رازق دروازه پرېښې ده اپل ته تلی یارونو سپونه لاندې شي خدای دې کړي چې موږ د قرآن تابع شو چې اوچت شو واو بالکل سپی مالک دروازه نه پرېږدي سپی وږې تږې باران ګلی واوره ته د کوره روان شه ستا سپی تا سره ځي ځي که نه ځي ځي وږې تږې جرابې نشتې بوټان نشتې روان دی زما مالک روان راشه خر ته وګوره نیمه شپه ده موږ پې هغه څیزونه وتړو د پیټې پې کېدو هغه خر دا نه وي چې نیمه شپه لږ خوب ته پرېږده وایي نه دیو جنه قرآن وی و د پیغور چې راکوي والعادیات ذبحا موږ نه خو آسونه خو غشي ورېږي دی په مخه روان دی ځکه د مالک اډر دی مالک مجازي دی رونو خالق رازق نه دی زمونږ مالک خو زمونږ رازق دی خالق دی موږ خو د خر او د ټټو عارضي مالکان یو د سپي سوالي عارضي مالکان یو هغه زمونږ دومره قدر کوي موږ سره قرباني ورکوي موږ چې ماښام روژه کې ډېره وخورو هلکه څه ګېټه څه پړسدله خود پړسېدلې ده چې کوم دی تاسو څومره مال ووو دې ګېډې سره ستا پلار مسکولی شي نه وایي زه به دلته وټکوم قاري صاحب ته هغه نن څه ټیک نه دی مال یې زیات ولی زه د خدای نعمتونه زیات وخورم موز له نظم سپی وچه ډوډۍ خوري خر ټټو وچ چوکر خوري 2 تروړي سیمټ راوړي نو دا به څوک ښایي نو هغه ځان له بیا سوچ وکړئ په دغې به اکتفا وکړو خفه نه شئ واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین